پرون یو ترکی راغلی زمونږ دکان د ترک ډېر ښایسته لوړ دنګ او ډېر ښایسته ځوان او شلېدلې جامې اغوستې نو هغه له داسې لږه لږه عربي ورتله لږه لږه اردو ورته حیران شو چې د ده دې ځوانۍ ته وګوره د ده دې شان ته وګوره او د ترکو نه پېښور ته راغلی دی تبلیغي جومات کې وخت ورکړی نو عزیزانو نورې ټولې چارې ګوره بس دي وخت در سره اوزګاري په خدای قسم چې دغه ډله کې اسې ناست دی یو ساعت که نه اسې ناست دی نو یک زمان نا صحبت با اولیاء یک زمان نا صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بیریا هغه مجلس کې چې چرته د الله او د رسول ذکر کیږي یو ګنټه کې ناستل د 100 کالو عبادت د ریا نه زیات ثواب تاسو ګورئ دي جمعتونو الکان ځوانان راټول شي او خپلو کې یو بل ته حدیث بیان یو بل ته دین بیان یو بل سره جوړ نو الله دې مونږ ته توفیق راکړي وخت در سره اوزګاري دا نورې ټولې چارې ګوره بس ټول دروغ دي او فراډ او دوکه ده زم درته وایم چې دا دی ما سره شین توتي دی او شین باغ بل هم دا دی شین توتي دی او شین باغ نه شین توتیان شته او نه شین باغونه شته وخت راتلو سره به شنې توتی د دوی ښځې وي او شنه توتیان به دوی وي او باغ نه به ګیر چاپېر پیره ولاړئ والله که دې نږدې ورپرېږدي خانان او نوابان خان بادران او جایگیرداران هغې نه به ته شین باغ ته دننه لاړ شي هغه ورځ یو وزیر ته یو سړی ورغلی اسپایي ورته وایي چې څه کوې کاکا وایي دغه وزیر صاحب ته ورځم وایي څه ورته وایي وایي ما والا ډېرې منډې والې وې زما په دغه کامیاب شوی دی دغه زه ورځمه اوی دننه نشي تلی کاکا مونږ به تپوس ویل څنګه نشم تلی پې ورمنډه کړی چې ورمنډه کړی هغه چې په دې بټ والی دی داسې بوکې غورځولی بیا را پاسېدلی دی نو په یو منډه کې کور ته رسېدی دا شنه توتیان او شنه باغونه خانان او جوابان او جایگیردار او خان بادران چې په دې ملک کې وي نشین باغ شته او نشین توتي شته او نشین چمن شته تاسو همدغه د منګکانو وروڼه یئ منګکه خاورې کنه او خاورې دې په دغه